انس ابن مالک رضی اللہ عنہ فرمائی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل پتاسو کې که هر څوک دا غواړي چې هغه دی په دنیا کې و داسې چاته وګوري چې الله تعالی و هغو ته د جهنم له اور څخه نجات ورکړی دی. من احب ان ينظر الى عتقاء الله من النار فلينظر الى المتعلمين. که کم کس دا غواړي چې هغه دی و داسې چاته وګوري چې الله تعالی و هغه ته د جهنم له اور څخه نجات ورکړی دی، نو فلینظر الی المتعلمین، هغه دی و طلبه کرامو ته وګوري. الله تعالی دې ته دومره عزت ورکړی دی چې په دنیا کې هم و دې ته دا زیری ورکړی دی چې تاسو د جهنم له اور څخه خلاص یاست. او د الله رسول فرمایي فوالذي نفس محمد بیدی، زما دی قسم په هغه ذات وي د کم چا په قبضه کې چې زما روح دی، ما من متعلم یختلف الى باب العالم، کم طالب چې د یو عالم و کور ته ودرېږي د هغه دروازه ور وټکوي، د هغه و مدرسې ته راسي د علم د زده کړې په خاطر باندې، كتب الله له بكل حرف وبكل قدم عبادة السنة. الله تعالی به په یوه حرف باندې او په یوه قدم باندې و دته د یوه کال د عبادت ثواب ورکوي. وبنا له بكل حرف مدینة في الجنة، الله تعالی به دته په یوه حرف باندې په جنت کې یو شهر جوړوي. ويمشي على الارض والارض تستغفر له، او دغه طالب چې پر کومه مځکه باندې ګرځي دغه مځکه به د ده دپاره د مغفرت سوال کوي. ويمسي ويصبح مغفورا له، او د دې طالب دپاره به ملائکه اعلان کوي د مغفرت. وشهدت له الملائکة ويقول هؤلاء عتقاء الله من النار، او ملائکه به دا شاهدي ورکوي چې دا هغه کسان دي چې الله تعالی و دوی ته د جهنم له اور څخه نجات ورکړی دی. نو اوس که کم کس د دغه طالب دپاره یو کومک وکړي، د دې دپاره د معاش ترتیب برابر کړي، د دغه د استادانو دپاره د تنخوا یو ترتیب برابر کړي، نو د الله رسول فرمایي کم کس له دې عالم سره له دې طالب سره کومک وکړي، الله تعالی به و دته په یوه قدم باندې د یوه غلام د ازادېدو ثواب ورکوي. او په بل روایت کې راځي چې د یوه غلام په ازادېدو باندې الله تعالی و انسان ته جنت ورکوي. نو له علما کرامو سره، له طلبه کرامو سره، له مدارسو سره کومک کول، د هغو دپاره د معاش ترتیب برابرول، د اساتذو د تنخواو غم خوړل، الله تعالی و دغه کس ته هم دغه مقام ورکوي چې دته صرف په دې کومک باندې الله تعالی د یوه غلام د ازادېدو ثواب ورکوي، او د غلام د ازادېدو په ثواب باندې الله تعالی و انسان ته جنت ورکوي. نو دا مبارکه میاشته شروع ده، په دې کې باید هر کس دا کوشش وکړي چې له خپله ماله څخه څه ناڅه یو څه حصه خو باید و دې مدارسو ته هم ورکړي، و دې طلباو ته هم ورکړي، و دې علما کرامو ته هم ورکړي، ځکه دوی ته تنخواوې د یو څه څخه هم نه راځي. د دې عوامو په کومک باندې لله الحمد زموږ ستاسو مدارس آباد دي، او چې مدارس آباد وي، علما آباد وي، عوام به هم ورسره آباد وي. او دا یاد ساتئ که چیرې مدارس د کمزورۍ و طرف ته روان سو، تاسې علما کرام و فقر ته مجبوره کړو، تاسې طلبه کرام
وکار کولو ته مجبوره کړو.